نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله جل مجلوه اخبل بندگانو باندی چکم احکام مقرر کړی دي نو پاغه کی یو قسم او یو حصہ او یو نوع د هغې نوم دی عبادات. عبادات دا د عربی د ژبې لفظ دی. د دې مفرد لفظ راځي عبادت. او د عبادت لفظي معنی د عربی په ژبه کې بندگی. تذلل د خپل ذلت د خپل کمزورۍ اظهار او ښکارا کول. د شریعت پرنا کی یو مسلمان بنده د خپل بدن په ذریعه سره یا د خپل مال په ذریعه سره او یا د مال او د بدن د دواړو په ذریعه سره د خپل رب په مخ کې د خپلې بندګۍ اظهار کوي. پدې یقین او پدې عقیده چې دا بدن هم الله را کړی دی او مال هم د الله دی او چې زه د خپل بدن او د مال په ذریعه سره خپل مالک اگر راضی کم خوشحاله کم دیتا عبادت ہوئی. بعضی بدنی عبادات دی روجہ دا منز دی د قرآن تلاوت دی د الله فکر دی د الله په پیغمبر باندې درود ویل دی آذان دی اقامت دی دا بدنی عبادت دی.
دا آذان کول هم عبادت دی دا آذان اوریدل هم عبادت دی دا قرآن تلاوت کول هم عبادت دی دا قرآن دا قاری دا خلی تلاوت اوریدل دا هم عبادت دی پلار روانی په یو مسلمان دی سلام واشولو دا سلام هم عبادت دی او هغه دلر جواب درک نو دا هغه جواب هم عبادت دی رنجه درغو او الحمدللہ دی اوی دا هم عبادت دی اوریدون کی درتا یرحمک اللہ اوی دا هم عبادت دی یوزے کی ناس دی اللہ یادی اللہ 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 وائی سبحان اللہ وائی الحمدللہ وائی اللہ اکبر وائی لا الہ الا اللہ وائی افضل ذکر لا الہ الا اللہ نو دا ذکر کول هم عبادت دی او خواہ کے در سریو مرگر ناس دی او پجبا گونگی دی ذکر نشی قولی نا حغستا دی ذکر دا غوگ اخی دی نو دا اوریدل دا غدا پارا ہوں عبادت دی نو عبادت یوازی مستنوی دا تمام عبادتون دی یو مسلمان ناس دی او راغلی دی یو گھنٹا دو گھنٹی پا جماعت کی ناس دی دا اللہ پکور کی ناس دی نہ منس کئی نہ تلاوت کئی نہ ذکر کئی او د فضولیات نہ ځان ساتي نو د داته شناس د الله پکور کی دا هم عبادت دی علماء کرام لیکي چې یو مسلمان دا غواړي چې زه دینه په خلاص وایم نه دې په لاسونو سکارو کما نه دې په خپو سکارو کما نه دې سمال اولګوم نه دې ځان ستړی ستومانه کما نه دې خولت توی کم نه دې وینه توی کم نه دې ځان اوګې تګې کما او ما ته دې الله ثواب راکړي الله دې رانه راضي شي نو دا غي آسانه طریقه را ده چې راضي شي د الله په کور کې دي کی نو دا د الله جل جلاله د راضي کولو ذریعہ هم ده عبادت هم دي ثوابونه هم پکې دي ایوالي ثوابونه هم نه حدیث کې راځي چې کوم مسلمان راغه او په جماعت کې کیناس او په اوداسه کې ناس دي نو تر څو پورې چې دی په اوداسه کې په جماعت کې ناس دي او د موږ انتظار کوي نو خپل خو به ځان له دعاګانې غواړي خو فرشتي هم له دعاګانې غواړي اللهم صل عليهم واغفر لهم وارحمهم یا الله دا ستا بنده او راغلی دې ستا په کور کې ناس دي نو زمونږ درته سوال کو چې په د باندې رحمتونه برکتونه نازل کا ګناهونه دې نشوي ورته وای بخه او ورسره ور باندې رحم موږ او یو سړی وای د جمعه تم نشم تلې
نو په خپل کور کې ناس دي او اسم نه وي او په دې زړه کې او په دې دماغو کې د الله په قدرتونو کې سوچ فکر کوي په خپل بستر کې ناس دي په خپل کور کې ناس دي په خپل کوټه کې ناس دي نو دغه سوچ فکر د الله پاک په دې قدرتونو کې دا هم د دماغ عبادت دی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الله وي دا اسمانونه دي دا سمکی دي دا غرونه دي دا سمندرونه دي دا د دنیا دا مخلوقات دي کې سوچ فکر کول او دا الله جل جلاله په وحدانیت باندې یقین پخیدل دا هم عبادت دی دعا غوښتل هم عبادت دی او یو مسلمان دعا کوي بل اوري او د بل دعا بل امين وای نو دا اوریدونکو دا امين هم عبادت دی بلکې یواري عبادت هم نه دی نبی عليه الصلاه والسلام وای الدعاء مخ العباده دعا دا د هر عبادت مغز دی مغز یشولو خلاصې ده موسی علیه السلام دعا کوله او هارون علیه السلام اور باندې امین وی الله جل جلاله ورته جواب کوي قد اجيبت دعوتكما ستاسو د دوارو دا دعا قبول کړی شو هغه دعا وی او هارون علیه السلام به امین وی الله پاک د دې امین ته دعا وی موسی علیه السلام دا الله حکم کو اذهب لارشا چرته لارشا الى فرعون لورشا فإنه طغى ذکر سرکش شوی دی نعوذ بالله د خدای چیلنج کړی ده انا ربكم الاعلى واستاسو پروردگار غر خزیمه نو موسی علیه السلام الله ته دعا وکړه رب اشرح لي صدري زما شرح صدر وکړه ويسر لي امري اولادي لوی ذمہ داری ده راته آسانه ده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني او زما په جبه کې لګلوکنت دي خبرې سمې شم کولې زما د جبه د لوکنت ختم کا يفقه قولي چې دا خلک به خبره پوي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي او زي واسيما زما ملاتر زما سره مقرر کا زما د اهلنا او هغه سو هارون اخي چې هغه هارون او زما ورور دی واشدد به ازري واشكر في امري او پرې ذمہ داري کې دیم زما سره شریک کا او بیا ورته موسی عليه السلام سوي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا چې مونږ ستا ذکر په کثرت سره کوو الله پاک ورته وایي قد اوتیت سؤلك يا موسى سدي چې غوښتل هغه درکړې شو دا دعا دې قبول شو او دویم قسم عبادتونه هغه مالی عبادت دي د مسلمان جبا د مسلمان زړه د مسلمان لاس پی
د مسلمان سر، د مسلمان د بدن هر اندام، مسلمان د خپو د نوک نواله د سر د ویختو پورې دا د الله دی. ځکه خودکشي حرامه ده، ځکه خپل لاس په خپله باندې کټ کول حرام دي، ځکه چې مالک ته نه مالک الله دی. او انسان ته چې کوم مال لاس ته راغلی دی نو د ده د دې مال حقیقي مالک هغه هم الله دی. الله پاک قرآن کې وایي ذالک الکتاب، قرآن ډېر لوی کتاب دی، لا ریب فی، هیڅ د شک و شبهې گنجایش پکې نشتا، خودن او دی هدایت کوي لار خی للمتقین، تقوادارو خلقو ته. او بیا الله جل جلاله دا اغا تقوادارو تعریف کوي، نخی ذکر کوي الذین یؤمنون بالغیب یو صفت، ویقیمون الصلاة مسقائمی دویم صفت، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما او صحيصة مما دا آغمالنا رزقناهم چه مونگ لور کرده ينفقون نفقه کئی اللهوی رزقناهم دا مال ددنی دا مونگ ور کرده دی او بیا مونگ چه ددن سغوارو نیمه نغوارو سلورم حیثت نغوارو دریمت نغوارو مما دیر کم حیثت نغوارو سلویختو که یو روپی دی نغوارو پس سلو که 2.5 روپی دی نغوارو. او بیا الله جل جلاله وی دا چې زغوانم ام دا د ځان دپاره نه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک به الله ته قرض حسنه ورکړي. نو زکات خیرات الله وی ما ته چې بنده زما په نوم ورکوي هر چاله چې ورکوي، فقیر له ورکا، مسکین له ورکا، خو به ما یې قرض شو، الله وی به ما یې قرض شو. او قرضدار خو د موجوده زماني متل دی و چې چا د قرض ورکوي ورسره یو کاڼي انبیا ورکا او یې اجر پکې دی، نه خپلې روپۍ هم دله نه درکوي، او چې درکوي مزره بدله شین کی، چې درکوي پوره به نه درکوي. الله وی فیضاعف له اضعافا کثیره، الله وی دا قرض حسنه بدل زدل ډېر زیات کما. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الله کوم خلق چې د الله د رضا لپاره د الله په لاره کې مال لګوي، د دې مثال د هغه سړي د هغه دانې دي چې یو سړی یو دانه د غنمو په ځمکه کې ښخوي او بیا د هغې نه بوټي راوخیږي او بیا هغه بوټي کې بیا وږي وي او په یو وږي کې سل دانې، نو یو دانه ولا 100 دانې ورکي، 100 دانې ورکي. الله وی دا خو اسی یو مثال استاده سمجھاول دبارا، والله یضاعف لمن یشاء، او الله زیاتی څومره زیاتی دا الله د غزیتوالی اندازه د الله نه بغیر بل چاته نه لګي. والله واسع علیم، او دا خیالونه کی چې دا خو البونه کربونه انسانان مسلمانان دي او دې خیراتونه کوي
او چې یو یو له الله ورکړي دا به د کوم ځای نه ورکړي الله وي والله واسع الله واسع دی د الله پاک د خزانې د الله د نعمتونو نه ډکې دي د دنیا د خزانو ته به نه ګورې چې د بینک نه پیسې روباسي کمیږي به د الله پاک بینکونه داسې دي چې د قیامت د ورځې پورې په هغې کې 19-20 کمې نه راځي د ځنګل دګان ترې نه خوري او مارغان ترې نه خوري انسانان ترې نه خوري حلال حرام زناور خوري سمندر میا ترې نه خوراکوي لیکن د الله جل جلاله په نعمتونو کې 19-20 فرق نه راځي الله پاک هر مخلوق ته خپل وخت کې خپل ځای کې او د هغه د طبیعت مناسب خوراک الله ورکوي علماء کرام لیکي مرغۍ به د یخنۍ نه مړه شي د ګرمۍ نه به مړه شي زناور به د بیمارۍ نه مړ شي لیکن چرته به هم یو مارغه یو زناور یو دنیده یو مهې د لوږې نه مري الله پاک ول انتظام کوي